دلته کې زه د هغه ملګرو شکریه ادا کوم د تصیر جان دي وصیف دي چې په ګڼ شمېر ملګري د مختلفو پارټونو الحمدلله نن موږ ته راوړي او موږ سره پارټۍ کې باقاعده شمولیت کوي. دا د الله رحم دی او د دې خلکو یو اعتماد دی چې په قومي وطن پارټۍ په آفتاب احمد خان شیرپاو په جناب سکندر حیات خان شیرپاو کوم چې زموږ صوبایي چیرمن دی په دوی باندې یو اعتماد دی. دې خلکو ولیدله چې یاره د مخکې چې دا کم خلک راغلي و دا شنه باغونه یې ورته ښول هغه یې م ولیدله او شیرپاو خانم بس د دې علاقې مشر دی زموږ د پښتون قوم مشر دی هغوی هم دلته خپل یو پیریډ تیر کړی دی د خپلو خلکو خدمت یې کړی دی نو هغه نن هم ښکاره دي هغې ته چې دا خلک ګوري او د دعوګیرو د دروغو ته چې ګوري نو بس د دوی تېنه هغه زړه موړ شو ټول تېنه بس ویزاره شو او د خلکو مسلې دي د چا د څه مسله ده د چا د څه مسله ده او بس دوی بیخي سترګې پټې کړي دي. ښه دې ملک ته که ته وګورې زموږ د بجلۍ لوډ شیډینګ ته وګوره ناروا لوډ شیډینګ دې خواته د ګرانۍ ته وګوره اوړه دې په کوم ځای کې روان دي خواران مطلب دا دی چې د غریب سړي د وس او د پونچ نبار خبرې دي نو په دې باندې ټول هم دا صوبایي حکومت پټ دی چې د خپلو خلکو به دوی خیال ساتي دا حکومت دی صوبایي حکومت دی نو الله دې رحم وکړي. باقي زه د خپلو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم تصیر جان دي وصیف دي دوی سره راغلي ګڼ شمېر ملګري موږ سره پارټۍ کې شامل شو د نیشنل پارټۍ نه دي د جمعیت نه دي د پی ټي آی نه دي زه د دوی شکریه ادا کوم او دا ولا پوخ یقین ورکوم چې انشاءالله قومي وطن پارټي به تاسو نه مایوسه کوي. مهرباني دي آباد اوسئ. زما بخ محمد نوم دی زه د دلزاکو یم سابقه کونسلر پاتې شوی یم ماته جي د دې حکومت او د دې خپلو افسرانو او د مینیګانو د ایم پی ایګانو ماته داسې ریکارډ ورسه معلوم دي چې لکه ما په غلا نیولي دي او بیا هم چې کوم دی زه د هغې نه وروسته د هغې نه د پارټۍ نه اوښتی یم ماته ښه زه مطمئن یم چې دا ټول غله دي ځکه چې دا بایپاس جوړ شو نو دې ځای کې موږ ته د عارف احمد ځای ودرېدو او په دې یو تقریر وکویلې چې یاره که کرپشن والا چا ونیوه په نوکرۍ په حساب سره ترې پیسې اخیستې نو هغه صرف ما ته ښه مه پې هېچاله مه ځئ او بس زه د ده دپاره یو کینګ یم په درېیمه ورځ دله چې کوم دی د کرپشن والا سړی ونیوه په نوکرۍ کې په کرپشن دا خبرې به ده ته رسي زه ده له تلی یم زه د ده ناظم له تلی یم ارشاد خان له زه د ده شاهد خان له تلی یم دا ډسټرکټ ممبر دی جي دې ټولو ته ما چې کېنولو ما ویل یاره ما دله یو غل نیولی دی که تاسې نیسئ د کرپشن والا نو ما نیولی دی تاسې به ویډي مو کې هغه پیسې هغه تاسې پې نمبر یې ولیکئ زه به هغه ورکړم بیا به ونیسو چې سړی رانه زده کړم نوم مو ما ویې کته وی چې نه دا خو زموږ د پارټۍ دی نو ما ورته وویلې دا ټولو به اوري دا ویډیو ما وروره که ته صرف د مولا غل پسې ګرځې چې زه به مولا په اغلا کې نیسم نو مولا خو مونږ اوسه پورې د چا په شوتل نه دی نیولی د چا کانډر کې مولا نه دی ګیر شوی نو دا خو تاسې مگر عمران خان خبره چې بس هله مولا غل دی نو ته به خالي د مولا په سر کې رشوت ګوري او په جیب کې ما دا پارټي بیا هم ورسره وم ملزا بس دي چې څه کوي د دې خپل ایمان دی رور مې د دې له ما اسلام آباد ته ګاډي کړي دي جلسو له دې له ما پېښور ته کړي دي دې له ما چارسدې ته کړي ګونډا کې جلسې دي زما را کړي ناظم بیاوري ناظم صاحب د چې ایم پی ای صاحب له چینک کې هم چې راوښکې د زما خوار بخ محمد نه به یې پکې حصه اخیستي د چې چالم چې کړې ده یا داسې یو پروګرام ما پکې ورسره پوره حصه منلې ده خو ما منلې په څه ده زه څه ښه سړی نه وم خو یاره زمونږ هم د حکومت کې حصه ده زه په دې کلي کې انشاءالله څلورمه حصه وټ لرم په دلزاکو کې دا وټ ما د ده لپاره استعمال کړی دی ما دې منګي والا له م ورکړی رشکوال له ما چې کوم دی نو دغه تشمو والا له م ورکړی دی د ټول کلي خپل وټو ما غفار شیخ زه پیژنم هم نه ما غله موټ ورکړی د خپل قوم نه او دغسې مې ورته ویلي دي چې ښځه به پې طلاق کوي چې بغیر د دې نه وټ واچوي
خو یاره په پیټیای کې ما 2.5 لکه روپۍ ولګولې خپلې په پاټۍ کې ما ته پکې د 1 روپۍ کار نه دی شوی او ولټه چې کوم دی نو لا د یو تربوروالی نه مې یو کلي نه رانه بجلي کټ کړل همدې ناظمانو او هغه بجلي تر ننه پورې نن دا دی چې زه راغلی یم زه یوازې راغلی ما سره خپل قام قبیل نشته دی انشاءالله ما سره به خپل قام قبیل تاسې په خپله وینئ چې څومره دی او ما په خدای دا اعتماد دی پی ټي آی والا زه غورځولی یم او بله دا ده چې سړی یم زه داسې سړی یم د دې ټیچر مخکې دا ریپو انشاءالله دونه پلار هم نه دی رټلی لکه ما چې رټلی دی ولې چې دا بېعزته سړی دی اوس دا کم خلک چې راغونډ شوی دی نو دا ټول د دې پاټونه اړه وچاوده او راله او دې ځای کې د سکندر خان په حجره کې د احمد خان شیرپاو قومي وطن پارټۍ څخه ښه په راسته او په ایماندارۍ راځي او څه شاملېږي او انشاءالله تعالی چې دا پیره وار په دې علاقه او په دې پنجپاو باندې د شیرپاو دی د بل چا نشته دی که بل څوک وایي او دلته کم په تمه دي نو هغوی هېڅ هم ونه کړل خاص کار دلته وږي مسلط شو چې یو سړی د خپله وږی نو به بل له څه عارف به چا له څه ورکي چشمو کې به ډانډې اچول نور د خو څه نه ولیدلی او دغه مصطفی اسکول کې استازي کوله ښه بل برانخیل دی انور تاج چې د هغه کلي ته ورشئ کرکڼ هم پکې نشته خو هغه زمونږ ایمنی دی د شیرپاو خان په سیټ ناست دی نو دا پیره به موږ خپل شیرپاو خان کامیاب کوو ښه په ایماندارۍ به اوسه منډه وخو او انشاءالله تعالی چې د څومره اورو د څومره خلکو نه موږ اورو نو ټول هم د ده ښه وایي او د مخکې هم کار کړی او بیا هم کړی دی او لګیا دی اوس هم کوي